د پاک فوج ترجمان ادارې ISPR مشر لیفټیننټ جنرال احمد شریف چودھری ویلي چې بهارت د شپې په تیاره کې پاکستان کې په شپږ ځایونو کې حملې کړي چې په نتیجه کې د دوه ماشومانو په شمول شپږ کسان شهیدان او شپږ څلوېښت ژوبل شوي دي. پریس بریفینګ په مهال د DG ISPR وینا وه چې د بهاولپور په احمدپور شرکیه سیمه کې د حملې په نتیجه کې 14 کسان شهیدان شوي چې پکې د 3 کلنه دوه ماشومانو په شمول 7 زنانه او 4 نارینه شامل دي. هغه وایي چې مظفر آباد کې بلال مسجد په نښه کړی شوی چرته چې 3 کسان شهیدان او 2 ماشومان ژوبل شوي دي. ترجمان دا هم ویلي چې مرید کې مسجد ام القرا په نښه کړی شوی دغه حمله کې 3 کسان شهیدان او 1 ژوبل شوی. DG ISPR وایي چې د پاکستان د بهارتي حملو غاښماته جواب ورکړی 15 جازونه او 1 ډرون راغوزار کړی. دا جازونه جنرال ایریا بټینډا اخنور اونتیپور او 1 په مقبوضه سرینگر کې راغورځولې دي. تباه کړي شوي جازونو کې 3 رافیل هم شامل دي.